او دا ازمایل شوی خلق دي څنګه چې همایون خان راغی ازمایل شوی کس ته په سختو کې په مشکلاتو کې په پریشانو کې پارټي نه دوی نه دي تللی څنګه زمونږ یو تاریخ ته مونږ نه یو تللی پارټي نه مونږ بیا هم نه ځو او ان شاء الله تعالی دغه چې کوم خلق دي دا د مفاد پرست ټوله ده دا چاپلوس او خوشامدګر ټوله چې کوم ده ان شاء الله دا به مونږ د پارټي نه زغلو او هغه پارټي به بهالو چې کوم چې د شهید ذوالفقار علي بټو کوم چې د محترمه بنظیر بټو پارټي و هغه به ان شاء الله قدرمندو د پاکستان پیپل پارټي د مرکزی جنرال سیکرټري انجینیر همایون خان په دیره باندې د مبارکباد سلسله جاری ده دا وخت راغلی ما جولاګرام بټخیلې ته او دې ځای کې را سره د سوات د بحرین سره تعلق لرونکي د پاکستان پیپل پارټي نامور جیالې کارکنان موجود دي راځئ دې سره خبره کوو چې دې په دغه هکله څه وایي دې ځلې بلکټ مرکزي کابینه کې بنیادی عہده میلاو شوله هغې انتخاب ته په کوم نظر ګورئ دا راته ووایه لږ بسم الله الرحمن الرحیم دوا خان صاحب ستاسو ډیره مننه چې تاسو موږ له موقع راکړه د خبرو زما نوم ملک نواز علي دی د حلقه پی کې 3 سابقه صدر هم پاتې یم او 2 ځله 2018 کې هم کینډیډیټ پاتې یم او بیا د پارټۍ سره څه خپګان په وجه باندې ماته په 2024 په د الیکشن کې ټیکټ میلاو نشو نو بیا زه انډیپندنٹ زه ولاړم همایون خان ته ټول نه مخکې خو ستاسو د چینل په وسادت هم زه ورله مبارکباد ورکوم او نن موږ ورله راغلي وو او حنیف خان یو داسې سړی و چې پارټي یو حنیف خان و یو زما والد صاحب ملک اظهرقلي 3 ټایم ایم پی ای پاتې و هغه او زمونږ نور داسې مشرانو چې هغوی دا پارټي په دې ملکن ډویژن کې فعاله کړې وه هغه وخت کې بټو صاحب سره اول لبیک چې کړو دغه کسانو او دا د خوشحالۍ موقع په دې ده چې د حنیف خان زوی مرکزی جنرال سیکرټري شو نو دا زموږ دپاره د پوره د کې پی کې دپاره او بیا د ملکن ډویژن دپاره د یو اعزاز خبره ده چې دا زموږ دپاره یو ښه فیصله وشوه او پیپلز پارټۍ بیا هم هغه زاړه جیالو باندې خپل هغه اعتماد بحال کو د بلاول موږ شکریه ادا کوو چې هغه خپل هغه زړو زوړ سړی چې د حنیف خان د هغه د بټو صاحب ملګری و د هغه سره منډې ترډې کړې وې د هغه په وجه باندې د حنیف خان هغه قربانو ته وکتل او حنیف خان چې همایون خان مرکزی جنرال سیکرټري شو نو دا زموږ دپاره ډېر د اعزاز خبره ده او زه انشاءالله امید لرم چې همایون خان به ته خو ټول پته هم ده هغه د هر څه نه واقف دی او زموږ وختن فوختن رابطې هم یو بل سره شوي دي او کله چې هغه صوبایي صدر او مخکې هغې نه مخکې جنرال سیکرټري نو موږ د هغه وخت نه ورسره خپل هغه موږ تسلسل ساتلی دی هغه مشرانو نه حنیف خان زما والد صاحب بیا موږ تسلسل ساتلی او اوسه پورې هغه تسلسل زموږ شته خو پارټۍ تاسو چې څنګه خبره وکړه د صوبایي قیادت نو صوبایي قیادت نااهله قیادت دی اوس نن سبا چې کوم صوبایي قیادت راغلی دی د پارټۍ هغه بیخ بنیاد ویسته کوم چې نظریاتي هغه ورکرانو د پارټۍ اصل جیالي و اصل حقدارانو چې هغه د پارټۍ دپاره جیلونه خوړلي دي هغه قربانیانې ورکړي دي هغه جایدادونه خوړلي دي هغه خلق یې سایډ لاین کړي او پیسو والا او نوې چمک دمک والا خلق مخکې راوستي وو نو د پارټۍ د حال شو په کې پی کې کې او زه مرکزي قیادت ته هم ستاسو د چینل په وسادت باندې دا درخواست کوم چې دغسې خلق چې هغه وختي طور د پارټۍ هغه دغه کوم چې دغه هغه خراب کړی دی نو دا داسې ورکران راشي نو انشاءالله پارټي به مخ په وړاندې ځي او همایون خان نه هم دا توقع کوم چې یاره هغه به په دې باندې نظرثاني کوي او کم تنظیمونو چې چا کې کوتاهیانې دي هغه د لرې کې او هغه کسان دی راولي چې هغه پارټۍ سره مخلص وي هغه د پارټۍ لپاره کار کولی شي او هغې مشرانو کار کړی دی او هغه هم اوس کولی شي هغه خلق دې مخې ته راولي څه ګڼئ د پیپل پارټۍ ووټ اوس هم شته ووټ بینک څنګه دی که سی قیادت دغه شي او څنګه چې دا سی فیصله وشوله په ضلعي سطح باندې هم دغسې سی تنظیم مخکې راشي سی عهدهداران راشي ووټر شته ووټ د شهید ذوالفقار علي بټو ووټ دی هغه ورکوي خود کم چې اوس نن سبا دغه راغلی هغه د شهید ذوالفقار علي بټو د فلسفې د ویژن نه هغه خبر نه دي هغه کم سوچ باندې دا پارټي جوړه کړې وه نن هغه خلک مسلط دي چې هغه درې پیرې په ان پی کې پاتې دي څلور پیرې هغه نورې پارټۍ پرېښودې دي هغه راغلي زموږ عهدهداران شوي دي نو او زموږ ټکټ هولډر یې جوړېږي نو دا د پارټۍ هغه دغه سبب دی زوال سبب دی چې یاره دغسې خلک مخې ته راشي که اوس هم هغه جیالې راشي نو په هغه جیالو باندې د پیپلز پارټۍ ورکرانو او د عامو خلکو اوس هم اعتماد شته ولې
ازمایل کېږي یو پیری او دا ازمایل شوي خلک دي څنګه چې همایون خان راغی ازمایل شوی کس دی په سختو کې په مشکلاتو کې په پریشانو کې پارټۍ نه دوی نه دي تللي څنګه زمونږ یو تاریخ دی مونږ نه یو تللي پارټۍ نه مونږ بیا هم نه ځو او انشاءالله تعالی دغه چې کوم خلک دي دا د مفاد پرست ټوله ده دا چاپلوس او خوشامدګر ټوله چې کوم ده انشاءالله دا به مونږ د پارټۍ نه زغلو او هغه پارټي به بهالو چې کوم چې د شهید ذوالفقار علي بټو کوم چې د محترمه بېنظیر بټو پارټي وه هغه به انشاءالله ونه مستقل په خپل مقام یم که خزان را باندې راشي که بهار.